نو د دې خلکو تعارف هم دا دی چې منکرین حدیث دا د تمام امت د سلف صالحین د فهم نه بالکل خلاف په خپل عقل باندې د قرآن تشریح کوي. دی د پاره مدار او معیار چې کوم دی هغه صرف اور صرف عقل دی. اور دا تحریک چلول د مرزا قادیانی او دغه رنګ د طلوع اسلام د تحریک چې کوم مشر د غلام احمد پرویز دا دوه د انکار حدیث په تحریک کې ډیر مخکې خلک دی. تر اوسه به دې خلکو ته فرقه نیچریه او دارنګ فرقه چکړالویه دارنګ د سر سید احمد خان د نظریه خلک علامه مشرقی دا نمونه به ورته خلکو استعمالول. خو پرویز غلام احمد پرویز صاحب دا په دې ټولو کې مخکې روان دی. د دې فتنې له ډېره زیاته توجه ورکړه او په مالداره خلکو کې په تعلیم یافته مکتب فکر خلکو کې د غلام احمد پرویز انتهایی قرآن کې معنوي تحریفات او تاویلات وکړل او د عوامو ذهنونه د تمام امت د سبیل المؤمنین نه واړول او ویتبع غیر سبیل المؤمنین پسې روان شو. د خپل عقل نه تشریحات کوي او بس وی چې دا د قرآن تشریح ده کومه چې صحابه کړی دا پیغمبر علیه السلام کړی دا سلف صالحینو کړی دا او تمام امت ته کومه مفاهمه ده دک پریږدي او دغه هیڅ کې نشماري بس خپل عقل پسې روان دي. دا مختلف نمونو سره دا خلک تیر شوی دی د سر سید احمد خان نظریه د متاثرو او دا په تعلیم یافته خلکو کې دي.